مصطفی بچیا الله پاک ژوند کړی نه وي دا څه چل شوی و د کښتۍ تاسو باندې یوه وخته چېرته روان وي تاسو؟ دا موږ په چکر باندې تللي چې نیمې ته ورسېده بس بیا کښتۍ واوښته وه بس زه لکه لاندې راغلم بیا ما زه خو ځان مې د خلاص ووتم بیا ورو ورو تلم بیا لکه کوټ مې اچولی هغې وزم لږ ډېر وغړکېدم بچې لږ تېږ غږېږه ته څنګه بیا بچ شولې کښتۍ دې د خپله ځان وبڅلو؟ کښتۍ مې خپله ځان وبڅلو لکه نیمې ته رسېدلم بیا یخنۍ دې وجې بس بیا کوشش بیا هوټل ولکس لکه و بس هغه بیا ټوپ باندې کېناستلی دی غلی بس زه بیا وښکلم نیمې ټوپ ولکه هوټل ولکس هغه بیا انشاءالله الحمدلله الله پاک بچ کړی الله پاک دې ژوند درکړي خوشحاله اوسئ بیا ډېره مهرباني. جی دی وخت کې موجود یو ټراما سنټر کې دلته چې کوم نن یوه افسوسناکه واقعه پیښه شوې ده د ډیم کې چې کوم ماشومانو کښتۍ ولټاو شوې وه هغې نه چې کوم بچ شوی هلک د طاهر هغه سره موجود یو دی نه تپوس کوو چې دی سره د واقعه څرنګې پیښه شوې وه. طاهر څرنګې طبیعت دې اوس څه ښه ده؟ ښه دا راته ووایه چې څرنګې تاسو چېرته روان وئ چې د کښتۍ ډوبه شوه او دا څرنګې سروۍ شوه که الټا شوه؟ دا موږ روان وو پولیګرام له مدرسې جلسه شوې هغې نه بعد موږ تلو پولیګرام وکولو بیا موږ بس یوه پیره وکړه هغه پورې شو دویمې پیره کې موږ چې کښته راغله بس اسوان یې کېنولو روانه شوه بس یې ورو لاندې اړولو بس چې ماس ته ورسېدو دې کې کښتۍ کې لاندې نرۍ نرۍ اوبه هم راختې دې کې دې ټیم کې بس کښته په سیړ شوه واورېده کښتۍ پنچر شوه اوبه پکې راختل شروع شوې لږې لږې اوبه راختې بیا په داسې ده ټیم کې ده ټیم کې به تاسو سره څو هلکان وو لس وو پنځه لس وو شل وو؟ یا دومره معلومات خو ته نشته خو کسان ورسره وو تا پېژندو دا ټول وړکي تا سره مدرسې ولو بیا تا څه وکړلو په ذاتي طور باندې ته څه دې وکړو لمبو یې دې زده وه که څه دې کولو بیا؟ لمبو یې زده وه څه ټیم چې کښته وه وخت هغې نه بعد بیا ما کښته وه ټول ته اوبه نه طرف نیم ده طرف نیم اخ طرف له بس کښته چې خولي شوه بس په سر پرته وه زه لاړم مخې کښتۍ له بیا چې پاسه کېناستم بس هغه چې کله ډوبه شوه زه پسې پوه شوم بیا به لږې ساه مې بار شوه چې ور وخته بیا هغې راوختم او دا تا سره ته بېله وې د ټیم کې دا پریکټس تا بیله کولو که نور وړکي وو دی کې درې کسان ورسره وو خو چې کوم تاسو به چې درې وړه کله اوبو ته کوز شو بیا به کښتۍ راوخته بیا به درې وړه پاسه پې کېناست دا طریقه مو کوله او څومره ټایم کې خلک دې ته راورسېدو بیا بله کښتۍ راغله تاسو ته بله کښتۍ راغله هغه څومره ټایم کې راغله یاره ګنټه خو بې خاص ګنټې پورې تاسو دا کاروایي کوله دا دې وخت کې موږ سره د ورور هم موجود ده تاسو څه نوم لرو؟ شیرعالم بھائی دا تاسو څرنګه اجازت مو ورکړې او دا پروګرام ته تلو ولا څه طریقه وه تاسو ته پته وه چې دو ډیم ته روان بالکل لکه د وارث د مخې دومره بستربندي شوې وه که نه حافظان شوي وو پکې څلور کې نو د هغې په خوشحالۍ کې دو پروګرام هم دې را جوړ کړی وه او باقاعده دو پلارانو ته لکه کوم رشته داران دي که نه ټولو ته یې هغه مدرسې نه کالونه شوي وي بیا دو ته مو اجازت ورکړی ما ته خپله یې کال کړی و دو کوم استاد و څومره ټایم پس تاسو ته اطلاع وشوه چې دا واقع دا بس نن سهار تاسې تقریبا 8 ساڑھے 8 بجې کې دا واقع مخې ته راغلې وه او بیا ګنټه دوی بعد مو ته داسې راغله چې داسې واقعه مخې مهرباني کتونکو تاسو د طاهر خبرې او شیرعالم د مشر ورور دغه خبرې دې واقعې کې تقریبا وینا مطابق 25 کسان چې په دې کښتۍ کې سواره وو او دې کې 10 کسان چې دي هغو شهادت حاصل کړی ده په حق رسېدلي دي او 6 مریضان دلته په ډي ایچ کیو هسپتال کې چې کوم بچ شوي هلکان دي هغوی زیر علاج دي څه آی سی یو کې دي او ځینې په میډیکل وارډ کې دي نور تفصیل سره به تاسو اګه کوو دې وخت پورې دا تفصیل تاسو سره مو وړاندې کړو مخکې به تاسو سره نور تفصیل شریکوو تر هغې پورې